کار ځان ډېر دغه مه سازوئ چې بس خبره ته کو تاسو حدیث وایئ خبره کو تاسو حدیث وایئ ورشه ګواه وګوره چې تاسو په دې حدیث ګواهي کېږي نو درې بدله درکړم ابو موسی اشعري په منډه منډه باندې د انصارو یو مجلس ته راغی ای د پیغمبر ملګرو انصارو حضرت خلیفه راته غوسه شوی دی حدیث مې ویلی وي ګواه پیش کړه او حدیث یې ورته وویو انصارو ته انصاري مدینه ورته وایي چې موږ کې دا کشر صحابي ابو سعید خدري دی دا کشر دی به درسره لاړ شي ابو سعید خدري رضی الله عنه ورسره روان شو رال عمر دربار کې پیش شو یا رسول الله دا حدیث مام د جناب رسول الله نه اورېدلی دی کوم چې تا ته ابو موسی پیش کړی دی نو حضرت عمر دا چلو هاي دا حدیث په پیغمبر خوا په داسې مجلس کې ویلی و چې زه به مدینې بازار کې ناست وم ما به اخیستل خرڅول کول پته ولګېده ګواه خو پیدا شي که نه خبره خو رښتیا شوه نو دا به نبي اکرم په داسې مجلس کې ویلی چې زه به د مدینې په بازار کې به ناست وم او ما به سپک به کاو یعنې ما به اخیستل خرڅول کول چېرته او رسول الله دا ویلی دی ښه ټیک شه دا لکه وایي ای ایمان والا مدن نه کېږي کورونو ته سوار خپل کورونو نه حتی تستانسو چې تاسو مینه او الفت حاصل کړئ سلام وایي په حال ذالکم خیر لکم دا ځان لپاره ډېره غوره ده لعلکم تذکرون ډېر لپاره تاسو پن قبول کړئ فإن لم تجدوا فیها احدا که نوم مې پرې کور کې څوک نشته ترالې السلام علیکم السلام علیکم څوک نشته کور خوشې دی فلا تدخلوها خوشې کور ته هم نه دننه کېږي یاد ساتئ پردی کور زنانه پکې نشته هم ته به نه ودنوځي فلا تدخلوها مه دننه کېږئ پردو کورونو ته حتی یؤذن لکم ها چې تاسو ته اجازت وشي راځئ بهلاړ شئ وان قیل لکم ارجعو او که تاسو ویل چې واپس شئ واپس شه وایي موږ دې وخت کې نه یو روزګار ستا رګه ته نو ارجعو واپس شه نو پرجعو واپس شئ واسکالکم دا ډېر د پاک دامنۍ د پاکیزګۍ دی ستاسو لپاره والله بما تعملون خبیر علیم الله پای تاسو کوئی پوهه دی ګورئ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة فیها متاع لکم دې مخکې مسله کې خپل کور ته چې راشي نو به سلام وی بیبي ده السلام علیکم مور دې ده خور ده ترور ده السلام علیکم سلام بول ها اوس موږ په ښځو سلام ویو مړه مال بس کا تا هغه پښتون نه پاتې شوی چې دا خبرې کې تا خو ورته کور کې ټیوي په ګوټ کې لګولی دی او دا سر سر کټیان ورته پرې کیاوړی راړی سر سر کټیان یا برېت یې مخریلي او دا ګیرې یې مخریلي ته خو ورته هغه شی نه ګرځئ را ګرځئ او ته وایې چې ښه زه به سلام ویم سلام معنا څه ده خدای دې روغه جوړه لره چې په ډاکټرانو دې نه ګرځومه پر خپل کور کې روغه جوړه ناست دی دې کې څه ګناه ده چې ته خپلې ښځه باندې السلام علیکم روغه جوړه اوسېږي چې ما به زه در باندې خوشحاله یم زموږ د پښتنو ناشنا ناشنا خبرې دي سړی به په ښځه سلام وایي اوس خو سجدې ورته کوي یاران سجدې ورته کوي سجدې ذالکم خیر لکم لعلکم نو وایي اوس دا خو یو خبره شوه کور دی ترالی او کور کې څوک نشته نو دې کور ته به نه ننوځي د کور دپاره ځان له حرمت دی هېڅوک دې پکې نه وي خو د کور دپاره ځان له یو حرمت دی چې عامو پردو کورونو ته به ننوځئ بیجا ته به نه ننوځئ لنډه خبره دا ده که زنانه پکې نه وي که سړي پکې نه وي کوم ته به بیجا ته نه دننه کېږي دا معنا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة فیها متاع لکم لیس علیکم جناح بری ګران ځای دی خور ته متوجه اوسېږئ او پاسئ را پاسئ ومړئ چې دې نه تاسو پاسئ نو بیا په کوم ځای کې زده کوئ راته دا ووایئ لیس علیکم جناح
نشته ګناه در باندې د دې خبرې ان تدخلوا بیوتا چې دننه شئ کورونو ته غیر مسکونتن چې هغه د اوسېدلو نه وي داسې کورونه دي چې هغه د اوسېدلو نه دي لکه ما ته وګوره دا په دې لارو کې مسافرخانې سازي شوي دي دیر ته چې ځې دا کالکټه چې ورته ویلې کېږي دې څه اوسه پورې دغه ځای کې داسې آبادۍ پرې سړک باندې خلکو سازي کړی وي چې په هغې کې به دا مسافر د شپې به په آی کې راټول شو مالونه به ورسو مالونه به یې مکۍ ته دننه کړه او پای کې به یې آرام کړه دارنګې غټې غټې اوټلې دي چې هر څوک ورته هر وخت راځي فنادق ورته ویلې کېږي فنادق دارنګې آبادۍ دي او مسافرخانې دي دغې ته بې اجازته ورتلل او سلام نه اچول هېڅ حاجت نشته ورځه او فیها متاع لکم چې پای کې ستاسو سامان پروت دي ګړې دې هلته ودرولې وي خپله ګوټه دې هلته ایښې وه اوس که ته دغه فنادقو ته دغه مسافرخانو ته په غلیط نیت ورځې نو الله نه خبر دی والله یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون الله پوهېږي هغه چې تاسو کار کوئ ته یې ورځه ما هغه غوټه رالمه او ورځې رالته د شیطانۍ دپاره چې چېرته نورې څه لوبې ټوکې وکړي نو وما تکتمون چې څه پټوي په هغې هم الله خبر دی قل للمؤمن اوس بله مسله کوو دا هم د انسداد د زنا لپاره یو زبردسته خبره ده چې سړي به پردو زنانو ته نه ګوري او پردی زنانه به پردو سړو ته نه ګوري څنګه چې د سړي پردی ښځې ته کتل حرام دي داسې د ښځې پردي سړي ته کتل حرام دي ګورئ به نه او د دې معنا نه ده چې خیر یې مخ ته ګوره او نور ته مه ګوره نور په زنانه کې څه ځای دی چې ته ورته ګوره د کتو ځای خو هم دا دی مخ دی او ته یې د مخ پرده نشته دلته یو مونږ ورته لیونو ډاکټر ویو ډېر ښایسته ښایسته تقریرونه به یې کول او د لیونو ډاکټر رښتیا بیا په آخر کې په خپله خدای لیونی هغه سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه کتاب لیکلی دی پرده ورته وایي حجاب په معنا باندې عربی کې ترجمه ده او په اردو کې پرده راغی بهترین کتاب دی دا زما چې په سری بالول کې دا شاګردانی وي دا 3 کاله هلته ما دا دورې حدیث وکړو نو ما هغې دپاره ما دا پردي کتاب مال دا وروالی د پردي کتاب به وله مونږ ورکو نور به هم د قرآن مجید یو تفسیر وله ورکاو خو پرده به مال دې دپاره ډېره ضروري ده په د یورپ کې یو زنانه وی روانه او پرده یې کړی چا ورته چې دا یې د کوم ځای نه را پیدا کړه وجدا پاکستان کې یو عالم تیر شوی دی او دا کتاب ما ته میلاو شوی پرده نومي کتاب دی او مې کتلی دی دا پرده ما د هغې نه زده کړې ده دا زبردست کتاب دی او قرآن و سنت په دې کې پیش کړی مولانا او د زندګۍ هغه تمام آداب یې پکې ښودلي دي چې یو مؤمنه ښځه به ځان څنګه پټوي یعنې دې حده پورې مسله ده چې دا یوه سترګه نه ده ګسه د دې نه علاوه زنانه هېڅ نشي ادا کولی زنانه په وریځو باندې ځان ستړی کړي په کور کې او بیا دا دې ځای کې د لوپټکۍ په دې ځای باندې پرته وي او دې ځای کې دا پوزه پټه کړې ده مخکې به چې دا د سره پټوله اوس کې د کرونا د وجې نه پټوي او چې دا پخوا به د سره وجې نه دا پوزه پټه کړې وه چې دې دا حیا او دا ستر یوازې پرې پوزه کې دی کیدای شي دا پوزه به بدرنګۍ نه دې وجې نه دا چل کړی که څنګه دا خبره کړې ده د دې وجې نه ټول مخ عورت دی حره ښځه د سر د ویښتو نه د خپو د نوکو پورې عورت دی سراسر هېڅ ځای ته یې ما او تاله کتل جایز نه دي چې هېڅ ځای نو داسې نوي نوي مفتیان غټ غټ بین الاقوامي مفتیان پیدا شوي دي چې هغه د مخ پرده نه مني
نه مخ پرده نو دغه د لیونو ډاکټر ویل زم د مولانا مودودي ډېر مداح و پخوا ویل زه د مولانا مودودي سره په دې مسله کې متفق نه یم چې ښځه به مخ پټوي هغه بیا خدای پاک الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الله تعالی د پرویز غیر مشرف سره ملګری کړ او دا کم د شریعت کم دغه چې وچلېده په سوات کې او په دیر کې نو په هغې کې هلته دغه مولوي صاحب هغه هم نیم لیونی و خو نیم لیونی هغه هلته یو مدرسه شروع کړې وه نو هغه ته نه بیا دې خلکو ونیوله حکومت ونیوله نو په هغې کې بیا یونیورسټي سازوله نو دا لیونی ډاکټر یې د یونیورسټۍ مشر کړی واجب په چا باندې یو سړي ورپسې رالل او په خپل کلینیک کې ویشته پته یې ونه لګي څوک و څوک نه و چا مړ کړه چا مړ نه کړه زما چې د پردې چا خلاف کړی که نه خدای ژوندی نه دی پرېښی یو سړی و پرې پاکستان کې او ډېر آزاد خیاله و هغه به وایي زه لیبرل یم نو هغه یو ځل د هغه د پارټۍ یو ډېر مشر و رئیساني ورته ویل هغه په بلوچستان کې یو جلسه راغوښتې وه او 2 کیمپونه یې ساز کړي هلته پښتانه دي ټوله لوی 2 کیمپونه یو که به سړي ناست و بل کې ښځې ناست کله چې صاحب راورسېده نوم ځکه رالم چې مړ دی چې صاحب راورسېده نو رئیساني ته ویل دغه څه شوي خواتین ویل جي هغې نه خو مونږ ځان له تنبو ساز کړی زمونږ د پښتنو علاقه ده هغه ویل مړه ته ځان ته لیبرل وې ته ځان ته وګوره غوسه شه ورته دا زما خویندې میندې راځئ نو پخوا دا ټی وي داسې نه وو مونږ به خبرونه ډېر اورېدل یو پر ریډیو کې ټکار شروع شو د زنانو دغه او رالې د سړو واقعین ته پوهېږئ هغه هم ډېر زر بېغمه شو یو بل سړی و په مصر کې او هغه یو ځل دا خبره وکړه چې د جامعة الازهر ته به جینکۍ تللې نو بورقې به یې په سر کړې وي دا پخوانی دا یا بورقې نه دي دا یاد دا اوسنۍ دا خو څه بورقې نه دي دا بورقه شمار نه ده اکه پخوانۍ بورقه ده چې زمونږ میاندو به اچولې زمونږ زنانو به اوسه پورې اچولې دغه د پردې شی نو دا هغه دا ویلي وو چې دا تلونکي خیمې نه منم ګورئ چې جامع الازهر ته به یو جنۍ را روانئ او په خیمه کې را روانئ دې ته یې خیمه ویلې وه دغه خیمې په شکل نه که ده وایي دا تلونکي خیمې نه منم او بله ورځ یې پوجي پریډ و چې پریډ و د یو چت په چبوتره ودرولی و او پوجیان به راتلل او پرې مخه به یې تړلې او ډزې به یې کولې یو د نر بچي ورته ټوپک ډک کړی خو چې نږدې راګرځي ورته ورو چې ویشتې کوزې وغورځولی دا زما یاد دي چې چام د پردې خلاف کړی دی الله ډېر زر ځواني مرګ کړی دی ډېر زر ځواني مرګ کړی دی هغه په دې باندې الله ډېر خفه کېږي چې پردې مسلې کې به ګوتې نه وی ګورې نو الله تعالی مؤمنانو سړو ته او مؤمنانو ښځو ته خاص حکم کوي قل للمؤمنین یغضون من ابصارهم وایا مؤمنانو سړو ته چې ښکته کړي خپلو نظرونو لره ویحفظو فروجهم او محفوظ کړي خپلو شرمګاهونو له دا غلطو استعمالاتونه ذالک ازکا لهم دا ډېره پاکیزګۍ د دوی لپاره ان الله خبیر بما یصنعون الله خبر دی پاکې چې دوی څه کوي مدینه منوره کې یو سړی روان دی هغه طرف ته یو ښځه را روانه ده دی ښځه دې سړي ته ګوري او دا سړی دې ښځې ته ګوري داسې یو بل وله خوند نیم ورکړ یا کتلو حدیث کې راځي خوند یې وله ورکړ اوس سړی داسې په جوش کې روان دی او هغه پردۍ ښځه سیکې او په مخه روان دی او مخې له وله دیوال راګېږي دا پوځ یې یو شړک یې وکړه پوځ یې ولګېد حدیث کې راځي پوځ یې ماته شو خو د ما او ستا شان خلک خو نه و که نه ګناه خو ته کېده خو ډېر زر به واپس کېدل قسم یې وخوړ چې ای پوځ په الله مې دې قسم چې هغې پور دې پاکه نه کم او دا وینه درنه لر نه کم چې څومره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې مسلې وضاحت ونه کړم
راغې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویل چې الله پیغمبر داسې چلو یو زنانه ته مې وکتل هغې ما ته وکتل بس ما هغې ته کتل او روان وم په دا پوزه مې دیوال ته ولګېده نبي علیه السلام ویل دا دغې سزا وه په لاس سره خدای درکړه په لاس نو الله تعالی مؤمنانو ته ویل چې دا کار به نه کوو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وایه مؤمنانو ته چې ښکته کړي خپل نظرونه دا معنا نه ده چې ټول نظر به ښکته کړي چې سر دې ونې ته ولګي یا دیوال ته ولګي یا ګټ ته ولګي نه نه دغه پردۍ زنانه ته به نه ګوري دا معنا ده او ویحفظوا فروجهم محفوظ کړي دي خپلو شرمګاهونو لا ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات وای مؤمنانو زنانو ته یغضضن من ابصارهن چې ښکته کړي خپلو نظرونو لره زنانو ته هم دا حکم وکړه چې خپل نظرونه بعضې نظرونه ښکته کړي ویحفظن فروجهن او محفوظ دي کې خپل شرمګاهونه ولا یبدین زینتهن نه دې ښکاره کوي خپل ښایست لره الا ما ظهر منها مګر چې هغه چې په ډاګۍ د دې نه د زنانو نه زنانه به خپل ښایست نه ښکاره زینت دوه قسمه دی یو هغه زینت دی لکه زنانه غوږ کې کالی اچولی دی په مرۍ کې هار اچولی دی په سر باندې مانګ اچولی دی په لاس باندې کاړې اچولي دي په ګوتو باندې ګوتې اچولي دي دا ښایست ښځه به صرف خاوند ته ښایي دا ښایست به ښځه خاوند ته ښایي صرف او یا چې د دې زنانه محرم وي هغې ته بیا ښایي بلکې بعضې داسې ښایستونه شته چې هغه به خپل خاوند نه علاوه خپلو نورو محرمینو ته هم نشي ښودلی او یو عام لکه دا یبدین دغه چې کوم دی وما ظهر معنا دا ده لکه دا کمیس دی پرتوګ دی دا خو به بورقه کې پټي خو بورقه خو نه پټېږي که نه دغه د نه پټېدو دی که بورقې ته چا سړی وګوري نو ګوري به بله ځان له خبره ده او وليضربن بخمرهن على جيوبهن او ودي وهي دا زنانه مؤمنانې په خپل پړوني په خپلو ګریبانونو باندې د جاهلیت په زمانه کې به زنانه دا چلو کو چې پړونی به په سر راواچو نو بیا دا یو پلو بیا داسې شاته واړو په دیوګه او دا بل پلو بیا داسې واړو په شاته او سینه بیا داسې ښکاره وه مرۍ بیا ښکاره وه او دا به روان تاسو دې شرمېدلو انګریزانو ته وګورئ که نه انګریز او انګریزه به ستا له مخې له راشي دا پرې دوبۍ کې هم سره پرې ریپورټ کې ډېر ملاوي دی نو انګریز به دا تړلی تړلی وی دا تړلی دا مرۍ به دقسې بندوي سړي او د ښځې به راګریوان دي ځای پورې ښکاره او دې طرف ته به سینه ښکارې کېدل او دې طرف ته هم سینه ښکارې کېدل نو ما ته اوس دې شرمېدلي ته وګوره شرمېدلي ته سړی او مرۍ دې پټه کړې ده شرمېدلي او ښځه چې ده نو هغې سینې ښکاره کړي دي دا جاهلیت په اسلام دی جاهلیت په اسلام نو داسې به په جاهلیت کې جنۍ ښځه راووته او دا پړونی یې په شا اړولی او دا سینې به یې دقسې ښکاره وی د وهلو د غوی په شانتې به روانه وه زمونږ اسمبلۍ کې یو ځل مې کتل د کشمالي په نوم باندې پکې یوه وه هغه به بس کله تلله کله به د یو ممبر سره کېناسته اسلام آباد کې زه ورتلی وم کله به د یو ممبر سره کېناستل کبل او تا بلکې دا ښکرور غویانې غټې غټې ښکرې سې مخکې نیولي خلک هم تېرېږي دا ښکرور غویې بس داسې به روانه وه سرتور سر بې حیا دا د دې پرویز مشرف په زمانه کې ډېر نوې نوې خبرې کېدلې اوس هم ډېرې نوې نوې خبرې نه د هغې نه ښه نورې راووتې خطرناکې والا ډېرې خطرناکې نو ځکه وایي الله حکم کړی دی مؤمنانو ښځو ته چې ښکته دي کړي خپل بعضې نظرونه او محفوظ دي کړي خپل شرمګاهونه او نه دې ښکاره کوي خپل زینت مګر هغه چې پټاګۍ د دوی نه او وليضرب بخمرهن ودي وهي دوی خپل پړوني علی جیوبهن په خپل اړخونو باندې یعنې داسې په ځان راواچئ په ځان دې راوغورځئ په ځان دې راووهي حضرت عایشه وایي خدای دې په مهاجراتو اولو باندې رحم وکړي
چې کله د پردې حکم راغی نو خپل پړوني اوشتوله او د هغې نه چې کوم دی د هغې نه د سر د پټولو او د بدن د پټولو سامان ساز نو ولا یبدین زینتهن نه به ښکاره کوي دا زنانه بعضې ښایستونه خپله الا لبعولتهن مګر خپلو خاوندانو ته د ښځې او د خاوند په منځ کې د دې پردې څه ضرورت نشته نو دا کتی شي یو بل ته او آبایهن او دارنګې چې کومه دی د پلاران د دې زنانو و آباء بعولتهن سخران د دوی سخر نه به هم دغه چې کوم دی خپله انګور ستر نه کوي او ابنایهن دارنګې هغه زامن د دوی که راکونډه ښځه ده او خاوند کوي او زامنې دي او ابنای بعولتهن دارنګې هغه زامن د پلا د خاوندانو د سړي نورې ښځې هم دي او د هغې نه زامن دي دا د دې بنځي ورته وایي او اخوانهن دارنګې د خپل وروڼو نه به هم نه کوي وبني اخوانهن او د خپلو ورونو نه به هم نه کوي وبني اخواتهن او د خپلو خورینو نه به هم نه کوي او نسائهن د مسلمانانو زنانو نه به هم نه کوي پردې ته حاجت نشته مسلمانې زنانو نه به مسلمان زنانه پرده نه کوي دا ځکه ویله چې د مشرکې زنانه ته به مسلمانه ځان نه ښیي او به لاړه شي او خپل کافر خاوند ته به ستا صفتونه کوي چې داسې مې یو ښځه ولیده او داسې وه او داسې وه او داسې وه او کیسې به ورته شروع کړي او ما ملکت ایمانهن یا هغه غلامان چې ستاسو ښي لاسونه یې مالکان دي هغه د خدمت لپاره بار بار راځي د هغې نه ستر نشته د دې وجې نه عایشه ام المؤمنین د مریانو نه به هغې هم ستر نه خو بیا د هغې هغه مریانو کې یو کس آزاد شوی و بیا هغې ورته ویل چې اوس د آینده لپاره به بیا موږ ته نه ستر کوي ته خو اوس اصیل سړی شو او ما ملکت ایمانهم او التابعین غیر اولی الاربته او دارنګې هغه تیار خواره غیر اولی الاربته چې نه دي خاوندان د حاجتو من الرجال د سړو نه او الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء او دارنګې ماشومان هغه چې خبرداری نشي حاصلولی په هغه عوراتو د زنانو باندې د دې نه که ستر نه کوي نو دا تابعین مراد نه هغه خادمان دي چې هغه زنانو سره څه شوق نه وي او تش د خېټه باندې اوسېږي په یو کور کې او ټول کس یې په خېټه کې تیار خور ترجمه یې ما ځکه وکړه نو د هغې نه هم که ستر نه کوي هغه ماشومان چې اگر زنانو په عوراتو او پر جنسي مسایلو باندې نه پوهېږي هغې نه دی که نه کوي نه کوي اوس دا یو ډېر لوی بل مصیبت واورئ بعضې زنانه پردی هلک به راځي او دوی به ترې ستر کوي دا ورېږه یار دا موږ څه وړوکی لوی شوی دی زه د دوی څه واړه لویه شو لرې خدای دې سټه وباسه چې ته وړه وې نو تا باندې خو د چا نه ستر نه و اوس خو ته غټه یې د هر چا نه به ستر کوې د ده نه به هم ستر کوې او که دا وړوکی تا څه لوی شوی دی نو پخوا وړوکی و نو او الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء قرآن اجازت کړی و اوس خو دا لوی کټی دی اوس به ترې نه ستر کوي او ولا یضربن بارجلهن زنانو د جاهلیت په زمانه کې چلکو پنځې ورته وایي د سپینو نه به سازېده اوس ماته پته نشته خو پخوا و په دې زنانو پرې خپو کیا چې ګونګرګان به پکې واړو واړو نو جاهلیت په زمانه کې خو ناکاره ښځې وي لکه اوس چې را مغرب زده زنانه دي دغسې د هغه زمانې د مشرکانه معاشرې ښځې وي نو کله به چې د محفل مجلس په سړو باندې تېرېدلې نو دا خپله بوټ به یې چې کوم دی نو ځمکې ته ووت نو د خپې نه به یو شرنګ ویست نو قرآن وفرمایلي ولا یضربن بارجلهن دا ښځه به خپلې ځمکې ته نه رااچوي لیعلمه چې معلومات وکړی شي ما یخفین من زینتهن د هغې چې پټ دي د ښایست دی نه پټ پنځې بیا اچولی دی اوس دا خلکو ته دا ښکاره کوي چې شرنګ یې ترې ویسته نو دې دپاره چې خلک وګوري چې پلانه دا پلانه یې خو روانه ده او پنځې بې اچولی دی پنځې پېژنئ
دا په دې خپه کې اچوي خپه کې د ګیټو د پاسه اولاد یې پرې خپه باندې خور شوی اوس به نه پخوا به و دا بله مسله شوه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون خلاصه کلام دادا چې ټول توبه طائب شي الله ته اے مؤمنان که مشران یو که کشران یې که پوهه یو که ناپوهه یې که زنانه یو که نارینه یې ټول د الله ته توبه طائب شي د هر چا نه په خپل خپل ځای کې کمی کېږي لعلکم تفلحون دې دپاره چې کامیاب شي بله دفعه هغه بله دفعه دا ده زه وایم که دا نوجوانان نو دې سورې نور دا دفعه دا نوجوانان جنکۍ د سورې نور دا دفعه اولولي او په دې پوه شي او بیا پر ملک چاره اسلام چغه وواله چې موږ پر ملک اسلامي نظام راولو اقامت دین کو والله که دا نوجوانان او جوانان جنکۍ بل چا پسې لاړ شي بیا خو افسوس دا دی چې قرآن نه زموږ نه نوجوانان خبر شو نه نوجوانان خبر شو قرآن څه وایي وانکحوا الایام منکم وانکحوا الایام منکم په نکاح باندې نکاحونه وکئ د هغه زنانو دپاره چې بې خاوندانو دي او نکاح وکئ د هغه سړو دپاره چې بې ښځو دي ایام دغه دا ایم جمع ده په معنا هغه زنانه بې خاونده او هغه سړی بې ښځې دا مه پرېږدئ دوی له خاوندان ښځو له خاوندان وکئ هغه چې نیکان دي ستاسو له مریانو نه او هغه چې نیکان دي ستاسو له وینځو نه هغې له دا پارو کار وکئ ان یکونو فقرا که چېرته وي دا د چا نکاح چې تاسو کوئ او دا غریبانان دي نو د غربت د وجې له دا کار مه کوئ چې نکاح وله مه کوئ په نکاح سړی مالداریږي په نکاح کولو باندې سړی مزید مالداریږي نوره دا حدیث کې راغلی دي د دریو کسانو ذمهداري الله تعالی اخیستې تعاون یو قرضدار دی چې قرض خپل ورکوي او یو هغه سړی دی چې نکاح کوي د ځان د بچ کولو لپاره د بچ کولو د زنا لپاره د دې سړي تعاون به الله تعالی کوي یو هغه مریی دی چې د مولا نه ځان ازادوي او عقد ورسره کوي دې ته خاص عقد دی چې هغه د مرۍ سره خلک کوي قسطونو باندې یا پیسې جمع کړي او هغه آزاد شي پوهېږئ پرېواني عقد دی ته عقد ورته وایي نو ځکه وایي یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم وليستعفف الذین یجدون نکاحا پورا ځان دې وساتي هغه کسان چې نه مومي نکاح لره د نکاح خرچه ورسره نشته چې نکاح وکړي نو دې پورا ځان د بدعملۍ نه بدچلنۍ نه ساتي حتی یغنیهم الله من فضله حتی چې مالدار کړي الله تعالی د خپلې مهربانۍ نه والذین یبتغون الکتاب هغه کسان چې مطالبه د کتابت کوي یعنی مریی دې ستا او تا نه ځان ازادول غواړي فمما ملکت ایمانکم هغه غلامان او وینځونه چې بالکان دي خلاصونه ستاسو فکاتبوهم تاسو ورسره عقد کتابت کوي ان علمتم فیهم خیرا که واقف یې تاسو په دې کې د خیر که زه دې آزاد کم نو ته بیا نور هم د نیکۍ کارونه وکړي دا نه چې زه آزاد کم رامي به ته ساشي نو بیا به نه آزادې وآتوهم من مال الله الذي آتاکم ورکوي دوی له د مال د الله هغې نه چې تاسو له درکړی دی په دې عقد کتابت کې ورسره تعاون وکوئ ولا تکرهوا فتياتکم علی البغاء ما مجبور کوي تاسو خپل وینځو لره په زنا کولو باندې ان اردنا تحصنا که دا وینځې اراده کوي ځان د پاک دامنۍ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا دې دپاره چې طلب کوي تاسو سامان د ژوند د دنیا پیسې پې ګټئ ومن یکرهن چا چې مجبور کړی دې زنانو لره فإن الله من بعد إکراههن غفور رحیم پس یقینا الله پس مجبور کول زنانو نه غفور رحیم دی عبدالله ابن ابی ابن سلول ګوره چې دا سړی بې غیرته نو په هر کار کې بې غیرته نو عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین یو بې غیرته انسان
نو د هغه دوه وینځې وي، د یوې نوم امیمه و او د بل هم داسې، د بل هم دقسې نوم و. نو دا یې دې له چکړه سازه کړې وه او دا به یې په هغې کېنولي او په ټکس یې پې مقرر کړی و چې څوک راځي او دې سره زنا کوي نو ماله به دونه پیسې راکړي. ویم چې سړی بې غیرته وي نو هر کار یې بې غیرته وي. نو دا منافق و، د منافقانو رئیس و، نو دا بې غیرتي هم کوله. نو هغې رالي او اسلام راغی نبي علیه السلام ته، هغوی شکایت وکړو چې دا عبدالله تا سره دلته ناست دي او دی په موږ دا کار کوي. او دا خبره ختمه شوه چې دا یو بله مسله ده. یو زنانه چا په زور باندې راګیره او بدعملي ورسره وکړه، نو دا زور کوونکي سړي له به سزا ورکوو او زنانه معاف ده. دا روایت او حدیث کې راځي. سار یوه زنانه را روانه ده مسجد نبوي ته راځي، نه یوه وختي راتل بانک سره، نو چې را روان دي راځي داسې بس سړي په زنانه باندې زنانه هم مانځلی ځي ورمنډه کړي خپل حاجت یې پوره په زور یې راونیوله. هغه جاړي، په دې کې د انصارو یو ډله راغله، د بخاري حدیث دی، یو ډله راغله. دا ولې وایي دا دقسې یو سړی مخکې روان دی ما سره راغله، بدپیلي وکړه، زه مانځلی تلم، هغې منډه کړه، هلته یو سړی روان و، هغې ونیو، زنانه هم راغله، هغې ویل دا سړی به ونیو، تیاره وه. د پیغمبر خدا مجلس ته لاړو، پیغمبر خدا سلم وویل چې دا سړی رجم کوي. زنانه ته ویل ته کور ته ځه، یعنې په هغې اکراه وشوه که نه، ویل ته کور ته ځه، او ویل دا رجم کوي. هغه اصل سړی ناست و چې چا اصل لوبه کړې وه، خو بیا خو د وفا زمانه وه، د صحابو زمانه وه، د ګپ شپ زمانه خو نه وه لکه اوس چې موږ شپه ورځ دروغ وایو. پاسېد یا رسول الله چې سزا یې نو ماله دا کار ما کړی دی، زما دې ورور نه دی کړی. هغه غږ نه کوي، غریب داسې څوک دي. بس نبي علیه السلام ویل چې دی وایي بیا رجم کړه. خو زنانه ته هلته کور ته ځه، دا الفاظ دي، ځکه خبر راغله. او دا ان اردنا تحسنا ما دا نه ده که دا وینځه ځان ساتي، که دا وینځه ځان ساتي او زنا نه کوي نو تاسو به نه تنګوئ. نه، دا شرط نه دی او نه قید دی، دا د غیرت دپاره یې ویلی دی چې زنانه ده او وینځه ده او هغه دا محسوسوي چې زنا ونه کي او ته ځان ته سړی او ته هغه په دې باندې مجبوره کوي د دنیا د سازو سامان د ګټلو لپاره. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، یقینا نازل کړي موږ تاسو ته آیاتونه ښکارا، او مثلا من الذین خلوا من قبلکم، او مثال د هغې کسانو چې تېر شوي دي مخکې ستاسو نه، دا مخکې تېر شوی دی. وموعظة للمتقین، وعظ نصیحت دی د پرهېزګارو لپاره. الله نور السماوات والارض، الله منور د اسمانونو د ځمکو دی. وایي که دا ځمکې او اسمانونه الله موجود نه وی نه به توره تیاره وه. دا رڼا چې اسمانونو ځمکو کې ده دا د الله رب العزت ته رڼا ده. مثل نوره، مثال د نور د الله، یعنی مثال د نور د الله په زړه د مؤمن کې داسې دی کمشکاتن، په شان د تاخ باندې دی. مشکات تاخ ته ویلې کېږي، تاخ او هغه تاخ چې هغه سورې نه وي شاته بند دي. تاسو چې هغه د ډیوې دپاره په کوټو کې پخوا هغه دغه وړوکي غوندې تاخکۍ ساده، فیها مصباحونه، چې په دغه تاخکي کې ډیوه لیټي پکې، او المصباح فی زجاجة، او دا ډیوه دا بیا په شیشه کې بند دی، لاټین. الزجاجة کأنها کوکب دری، او دا شیشه داسې صافوي ته به وایي دا ستورې پړکېدونکی دی. او دا شیشه دا ډیوه بلیږي، یوقد من شجرة مبارکة، دا ډیوه بلیږي
د تیلو د هغې ونې نه چې هغه مبارکه د خیر او برکت ډکه ونه ده زیتونه تین چې هغه ونه د زیتون ده د خونه ونه ده لا شرقیه ولا غربیه نه د باغ په مشرقي سه ولاړه ده ګوره چې د باغ مشرق طرف ته نور راخته طرف ته کومه ونه ولاړی نو د غرمې پورې پې نوري خو ماسپښین پې سوري کومه چې مغربي طرف ته ولاړی نو د سار نه پې ټول سار سوری او د ماسپښین نه پې نور لګي او د هغې ونې میوه او د هغه ونې تیل هغه ډېر اعلی چې هغه په داسې محاذ ولاړی چې د سار نه پې ټوله ورځ نور لګي او د ماښام نه پې ټوله ورځ نور لګي د هغې میوه انتهایي اعلی لا شرقیه ولا لا غربیه یکاد زیتها قریب را چې تیل د دې ونې یضیء وپړه کېږي د ځانه وروالي د ځانه ولو لم تمسسه النار اگر که نه رسېدلی ورته نور علی نور دا نور دی د پاسه د بل نور یهد الله لنوري ښونه کوي الله خپل نور ته من یشاء چاته چې الله رضا شي ویضرب الله الامثال للناس بنایي الله تعالی مثالونه دپاره د خلکو والله بكل شیء علیم الله په هر څه پوه دی فی بیوت اذن الله ان ترفع دا څه هغې څه بولګي دا رڼا په څه کې وي دا زجاجه کې بنده ده دا په څه کې وي فی بیوتن په هغه کورونو کې وي دا رڼا اذن الله چې الله اجازت کړی دی ان ترفع چې دا کورونه دي اوچت کړی شي دا دې آباد کړی شي ویذکر فیها اسمه او یاد دې کړی شي په دې کې نوم د الله او بیا وایي یسبحوا له فیها پاکي بیانوي د الله لپاره په دې کورونو کې بالغدو والآصال په سباونو کې او په بیګاونو کې څوک یې بیانوي رجال لا تلهیهم تجارتون داسې سړي دي چې نه غافل کوي هغې له تجارت ولا بیع او نه اخیستل خرڅولو تجارت وایي فعل التاجر او تاجر چاته وایي یبیع و یشتری چې خرڅول کوي او اخیستل کوي انصاری مدینه دغه را چې کوم دی مهاجرین مدینه الله دې پې رحمتونه نازل صحابه کرامو باندې په بازار کې به ناستو خرڅول به یې کول اخیستل به یې کول خو چې اذان به وشو کار شی به په خپل خپل ځای پرېښوده او جومات ته به یې منډه کړه نو تجارتونو او بیع او شرا چرته هغې له نو غافل کړي د ذکر د الله نه و اقام الصلات او د رول د مانځه نه و ایتاء زکات او د ورکولو زکات نه یخافون یوما یریږي دوی د هغه ورځې د راتلو نه تتقلب فیه القلوب چې ګډوډ به شي واوړي راواوړي او پرې کړونه والابصار او سترګې لیجزیهم الله احسن ما عملو دې لپاره چې بدله ورکړي الله بهتر هغه چې دوی عمل کړی دی ویزیدهم من فضله او زیات کړي تر خپلې مهربانۍ نه والله یرزق من یشاء بغیر حساب الله روزي ورکوي چاته خوښه شي بې حساب او بې کتابه والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي اعمالهم الله دو مثالونه ذکر کوي یو د کافر د عمل دپاره او بل د کافر د عقیدې دپاره کافر چې کومه د رفاع عامه کارونه کوي دا ستا ته ډېر وایم کافران چې کوم د رفاع عامه کارونه کوي د نیکۍ کارونه کوي د خدای مخلوق سره احسانات کوي نو ښه کار کوي دا خو دته څه پیدا نشته قیامت کې دته څه پیدا نشته ایمان چې نه تمام اعمال ضایع دي د دې ونې ایمان لی زبردست جوهر دی ایمان یو زبردست خبره نو الله د کفارو د عمل لپاره یو مثال ذکر کوي او یو مثال یې د هغې د بدې عقیدې لپاره ذکر کوي نو د عمل مثال یې دا دی والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي اعمالهم عملونه د دوی هغه د رفاع عامه کارونه د دوی
کسرابن پشان د شګوګل له بقیعتن چی په یو همواره او پتریلی ځمکه کې یحسبه الظمآن ماء ګمان کوي پرې باندې تږی سړی د اوبو امنګ چې ورته د پیریانو ماماګانو تنور وایي څه ورته وایي د پیریانو ماماګانو تنور دا پر سره ګرمۍ کې په پتریله ځمکو کې داسې به تا ته دغه پړه کېږي دا شګوګل هغه دا د ګرمۍ دا پتری غوندي دا داسې داسې کېږي لرې ځای نه تږی سړی چې ورته وګوري هلکه وایي دا خبرې خبره ته کوم زبردست اوبه روانې دي هغه دي او زه چې ورشم چې یار روان شي چې هلته ورشي نو هغه شګوګلي هغه انور پړکېده او دی هسې تږی و چې هلته ورجو ښه تږی شو سای پوره دغه شي څه تصور یحسبه الظمآن ماء دقسې دا کفار دا خپل اعمال د رفای عامه دا دوی حسابوي چې موږ له په دې کې الله بدله راکړي حتی اذا جاءه حتی چې دا سړی کله دې شګوګل ته راشي لم یجده شیئا نمومي دالته عیسی ووجد الله عمومي الله لرا یعنی فرشتې د الله ملک الموت راغلی عنده په نس خپل باندې ووفاه حسابه نو پوره کی حساب کتاب ده والله سریع الحساب الله جل حساب کوونکی دی دا یو مثال او کظلمات یا مثال د دې مثال د کافرانو او د عقیدې د کافرانو په شان دغه تیارو دی فی بحر اللجینا چی دا تیارې په هغه سمندر ډونګي کې بحر سمندر ته وایي او لجي معنی ډونګې جوور یغشاه موج من فوقه موجا پټکړې دی لره چپې پورته د چپې نه بله چپه من فوقه سحاب او په بله چپه باندې د بره وریځي یوه چپه د بل د پاسه شي داسې د پاسه شي او د هغې د پاسه وریځي نو د یوې چپې تیاره او د بلې چپې تیاره او بیا د وریځې تیاره دا ظلمات شو بعضها فوق بعضن بعضې پورته په بعضو دي از اخرج یده که دا کافر خپل لاس راوباسي دا سړی دې کې راګیر شو په دې تورو تیارو کې او دې لاس راوباسي لم یکد یراها قریبه نه چې د خپل لاس ویني دقسې کافر د خپل عقیدې او د عمل نه دقسې به مایوسه پاتې شي او چرته به د لاس لرانه شي او نه به دله په آخرت کې پیدا ورکړي ومن لم یجعل الله له نورا څوک چې نه یې ګرځولی الله هغه دپاره رڼا فما له من نور نشته دپاره د هغه رڼا الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض نګورې چې یقینا الله پاکي بیانوي د لپاره هغه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي والطیر صافات او مارغان هم بیانوي په داسې حالت کې چې دا وزرې سب کړي دي داسې کل قد علم صلاته هر یو چې دی د دې مارغانو نه پیژني الله د هغې مانځه لره چې کوم تسبیحات کوي کم نا پیژني و تسبیحه او پیژني د الله غي تسبیحات لرا والله علیم بما يفعلون الله واقف دی چې دې څه کوي ولله ملک السماوات والارض خالص الله پر حکومت د اسمانو زمکو دی وإلى الله المصير خالص الله ته واپس ټول دا الم ترى نګوري ته ان الله یزجی صحابه چې بوزي الله وریځ لرا ثم يؤلف بينه بیا رانزي کی بعضو ته ثم يجعله رقاما بیا لاندې باندې کې دا وریځه ځینې پاس شي ځینې لاندې شي فتر الودق یخرج من خلاله ته به اینې باران لره ودق باران ته وایي ته به ګورې اینې باران لره روزي بارې چونو د زه د وریځې نه وینزل من السماء من جبال فيها من برد او راکوزوي الله د اسمان نه یعنی من جبال فيها د هغه غرونه چې په اسمان کې دي من بردن ګلی کله کله الله ګلی کوي د اسمان د طرفه ګلی راګرځي نو دا دالته د واورې غرونه ساز شي او د هغې نه الله ګلی سازي او په خلکو یې راچوي لاندې فیصیبو به من یشاء رسوي الله په دې سره چاته چې الله وغواړي ویصرفه عن من یشاء او اړی دې لره چې چا نه وغواړي داسې به ته روانې دا به ستا پولی د پول نه دا غاړه والې ده او دا غاړه روغه پاتې ده ښکاره خبره ده دا په خپله نه کېږي دا څوک کوي چاته الله رسوي
یکادو سنا برقه قریب را چې هغه چمک دا بجلی آسماني بجلی د دې یذهب بالابصار او تختی نظرون لسترګو یقلب الله الليل والنهار اړی راړی الله شپې او ورځې لره ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار یقینا په دې کې یو لوی عبرت دی لپاره د خاوندانو د عقلونو والله خلق كل دابة من ماء الله پیدا کړی دی هر زند سر د اوبو نه فمنهم من يمشي على بطنه وزنی د دې نازي په خپله خېټه باندې په طولان دي ځي او په خپوړ باندې لکه مار شو او نور هغه شی چې خپې نه ومنهم من يمشي على رجلين او ځینې هغه دي چې ځي په دوه خپو باندې لکه انسانان شو چرګ شو بعضې حیوانات شي په دوه خپې رواني ومنهم من يمشي على اربعه او ځینې دي مخلوق د هغه دي چې په څلور خپې ځي لکه چارپایان یخلق الله ما شاء پیدا کوي چې الله خوښه شي ان الله على كل شيء قدير الله په هر څه طاقت خاوند دی لکه انزلنا آیات مبینات یقینا نازل کړي دي موږ آیاتونه په ډاګه بیانه ښکارا والله يهدي من يشاء الله خونه کوي چاته چې الله خوښ شي الى صراط مستقیم لارې برابر ته ويقولون آمنا بالله وای موږ ایمان راوړی په الله باندې او بالرسول او پر رسول باندې واطعنا موږ خبره منلې ده ثم يتولى فريق منهم بیا واوړي وډله دي خلقونه من بعد ذلك پس اقرارنا وما اولئك بالمؤمنين نه دا کسان مؤمنان په حقیقت کې واذا دعوا الى الله ورسوله کله چې راو بلل شي الله او رسول تراشي ليحكم بينهم چې الله او رسول فیصله وکړي اذا فريق منهم مرزون ناس په وډله دي نه مخړی وان يكن لهم الحق اگر دوی حقي د تاسو کړی چې زه ګټه مګه ګټي و دې را منډي وي یا اتون الیه مزعین راضی بتا ته را منډي وهون کړه ستونو به وګدي کړي رجی ځان ته مسلمان ویم ښه چې شریعت باندې فیصله کوي په بل څه نه کوي دسته پوس کړی یار اپی قلوبهم مرضون آیا پړوند دي کی بیماری دی نه پاک دا امر تابو کنا شک دې پر دین کې ام یخافونا او کنه یریږي ای یخیف الله علیهم ورسوله چې ظلم بو کی پدی باندې الله او د الله رسول نو منافق څه خیال لې چې دې ځکه اسلام ته تیاریږي چې اسلام ورز سره زیاتیو کی ظلم به ورسو کی نه بل اولئک هم الظالمون بلکې دا کسان هم دي ظالمان دي انما قول المؤمنین خامخا بینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې رو بل شي الله او رسول ته ليحكم بينهم چې فیصله وکړي دي منځ کې څنګه وینا ده ان یقولوا سمعنا واطعنا مؤمنان وای مونږ واورېده او مونږ ومنله جي واولئک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي ومن يطع الله ورسوله هغه څوک چې تابعداري وکړي د الله او د رسول ويخشى الله او یریږي د الله نه ويتقه او ځان بچ کوي د خلاف پرزو د الله نه یتقه سمانا ده ځان بچ کوي د خلاف پرزو د الله نه فاولئک هم الفائزون دا کسان کامیاب دي واقسموا بالله جهاد ایمانهم قسمونه خوري په الله سخت قسمونه او قسمونه دادي لئن امرتهم پیغمبر کدی ته حکم کوي قسم ده ليخرجن دی بوزي جهاد لا قلت ورته لا تقسموا قسمونه مخري طاعت معروفه خبر اصل کی منل دی مطابق د شریعت سره باز داسیا ان الله خبير بما تعملون یقینا الله خبر دی پای تاسو کوي قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول وایا ومن اذا الله او الله رسول په ان تولوا خدي رازو کو فانما عليه ما حمل خامخا پر پیغمبر دی هغه چې د پزان بار کړي دی وعليكم ما حملتم پتاسو هغه دی چې تاسو پزان بار کو وان تطيعوه تهتدوا فتاسو پیغمبر خبر او من سملار به عمومي وما على الرسول الا البلاغ المبين ندی پر رسول باندې مگر رسول پڑاګري وعد الله الذين امنوا منكم وعد کړی الله را کسان چې ایماندار دي منکم تاسونا وعملوا الصالحات عمل نه کوي سواد ورسال الله کړی مؤمنانو او عامل صالح والا صدا الله یو وعده ده هغه وعده ده ليستخلفنهم في الارض دا وعده ده چې زب خامخا خلیفګان کوم تاسو په ځمکه کې ځمکه واک په در کوم کما استخلف الذين من قبلهما لکه څنګه چې خلیفګان ساز کړي والله
هغه کسان لا چې مخکې دینا وليمكنن لهم دینهما او وليمكنن لهم قابو او زور ورکی به الله دې دپاره دین د دوی د دې دا دین به الله دې دپاره د دې تمکین ورکی او د دې غلبه به ورکی الذي هغه دین ارتضوا لهم چې الله پسند کړی د خلکو لپاره وليبدلنهم او خامخا بدل بکی الله دې خلکو ته من بعد خوفهم امنا پس تیرینا چې کوم دې امن و امان یعبدوننی زما بندگی بکئی لا یشرکون بی شیئا نه به شریکوي ما دپاره هیڅ شی ومن کفر بعد ذلک چا چې کفر کو رسولنا په اولئک هم الفاسقون همدا کسان چې کوم دی د وتونکي دي د حکم د الله نه واقیم الصلاة او دروي مانځه لره واتو زکات ورکوي زکات واتیعوا الرسول او منئ د پیغمبر لعلکم ترحمون دې لپاره چې په تاسو رحم وشي لا تحسبن الذين كفروا ګمان وکړه پاکستان چې کافران دي معجزینا فی الارض چې دا کمزوري کوونکي دي په ځمکه کې ومأواهم النار زیر دوی اور دی ولبئس المصیر ډېر بد ځای د راتلو دی دا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لیستأذنکم الذی ملکت ایمانکم اے ایمان والو اجازت حاصلی هغه کسان اجازت یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو یستأذنکم الذی ملکت ایمانکم والذی لم یبلغ الحلم منکم 3 مرات اے ایمان والو اجازت حاصلی استاسو نه هغه کسان چې استاسو خلاصونه مالکان دي ان استاسو مریان دي او تاسو کرا د کار پر زیرازي خادمان دي او الذي لم يبلغ الحلم او هغه ماشومان چې بلوغ ته نه رسیدلي حلم اصل کې خوب لیدلو توای چې په خوب کې سړی جما وویني دایما لم يبلغ الحلم منكم نه رسیدلي هغه بلوغ تاسو نه اصل وی الکان وی 3 مرات درې وختونو کې بتا سنا یاد حاصله من قبل صلاه الفجر مخکې د مانځره سبانه د سبا د مانځنه مخکې د خپل پلار کمرې او د خپل مور کمرې ته به هم نه ځي بی اجازه نو د بل چاګې ته خو به خود نه ځي وحین تزعون ثيابکم من الظهیره او کله چې ږدئ تاسو جامې د غرمې نه د غرمې سړی دا جامې کمی کی او آرام دپاره قیلولې دپاره ځان پسې ورپوري کی نو دې وخت کې به هم بې اجازه نه ورځي ومن بعد صلاة العشاء او پس د مانځه د ماسپښین نه چې ماسپښین لمونځ شي نو بیا سړی تیاری د خوب دپاره کوي او سړی په خپل کور کې ځان لکېږي نو تبا چې بیا د ماسپښین د مانځه نه وروسته نو چا ځای ته ورځي نو په اجازه باندې ورځي 3 عورات لکم دا 3 ټیمونه د نقصان دي ستاسو لیس علیکم جناح نشره لیس علیکم نشره په تاسو باندې ولا علیهم او نه په ستاسو نوکران چاکرانو کشرانو باندې جناح گناه بعدهن پس د 3 اوقاتونه طوافون علیکم بعضکم علی بعض چکرې وهی تاسو په یو بل باندې بعض ستاسو په بعضو باندې دا بار راځي جس راوړمه ورشه یا پی راوړه بیا راشي نور سره راوړمه چینی ورسره راوړه او چیب هم لږ ورسره واري او بیا اوبه بارکه راوړې ښه نو دا بار راځي او کله به یو شی راوړي او کله بل راوړي او کله بل راوړي کذالک یبین الله لکم الآیات دغه ستاسو بیانوي آیاتونه درې والله علیم حکیم الله پوه دی حکمت والا دی یو ځوان هلک و هغه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زه به جهاد حاصلو باندې زما کور کې خو یو مور ده بیا ورته حاصلې به ښه نه بیا وایي مشروطې غوندې بیا وایي زما یوه مور ده بیا ورته نبي علیه السلام وایي چې ګوره جهاد به حاصلې په درېیم ځل باندې یره جی و مور مې هغه ویل ته دا غواړي چې ته ورنوځې دا مور دې بربنډه ویني جناب رسول الله ورته وایي ته دا غواړي چې ورنوځې دا مور دې بربنډه ویني په کور کې بیا خونده درته وایم چې مجاهد به حاصل ته نه جهاد حاجت شته زه دا غواړي څه نو ځکه وایي
واذا بلغ الاطفال منکم الحلم کله چې ورسیږي واړه ستاسو نه بلوغ ته دا به نه وي چې دا وړوکې دی ما ته ستر نه دی کړی اوس به تې څنګه ستر کومه او زه دوی څه وړه پاتې شوې یم داسې ولده وبه وځه ولدې وځه او ته وړه وې ځکه ورسه پاتې شوې ته خو دا نه وایې چې زه غټه وې زه ورته پاتې شوې یم نو کله چې بلوغ ته اطفال ورسي نو هغه به دقه سجات حاصلوي اوس خو دا واړه دي کورو ته بېجاته د خلکو روان دي کله چې بلوغ ته ورسي نو بیا به څنګه چې مخکې سړو اجازت حاصله نو دوی به بیا حاصلې سړي شو نو فلیستأذنوا دوی به اجازت حاصلوي کما استأذن الذین من قبلهم کې اجازت حاصله هغه کسانو چې مخکې دین په معاشره کې تېر شوي دي کذلک یبین الله لکم آیاته دقسې بیان تاسو الله آیتونه القدرات والله علیم حکیم الله پوه حکمت والا دی والقواعد من النساء هغه ناستې د زنانو نه چې هغه د واده نه ناستې دي د بچو د راوړو نه ناستې دي په کور کې داسې زړې شوي دي بوډۍ شوي دغې ته قواعد وایي والقواعد من النساء او دا قواعدو کې تیمه راوړه دا قواعد جمع د قاعدې ده دا داسې یو اسم دی چې دا په دغه بوډۍ ښځې پورې تړلی دی چې هغه په کور کې زړه شوې ده د اوس د واده نه امیده شوې ده او دارنګې د بچو د راوړو نه هم نه امیده شوې ده دا دغه زنانه چې دي من النساء د زنانو نه التي هغه زنانه لا یرجو نکاح چې هغې امید د نکاح نشته چې ګینې زه به نکاح بلا کومه نو فلیس علیهن نشته پر هغه بوډایګانو باندې جناح ګناه ان یضعن ثیابهن که دوی خپلې غټې جامې ږدي که دا په کور کې پړونې کېدي او لوپټپ باندې اکتفا وکړي نو خیر دی خو کله کله داسې چې ډېره خچنه او خیرنه غوندې ښځی بوډۍ او هغه هم چې کومه دی نو دا سر سترګه کوي او سر سړنه کوي داسې او زینت مینت برابروي نو دا که چېرته دا کار یې کوو نو بیا به دې ته م اجازت نشته دا به م غټه جامه هم د ځانه بیا نه لرې کوي څنګه چې وړه جامه د ځانه نشي لرې کولی هسې به غټ هم نه لرې کوي ځکه قرآن پر غیر متبرجات بزینت چې دا قواعد او دا بوډۍ شوي جنکۍ دا نه یې ښکاره کوونکي زینت لره تبرج زینت دا دی چې دا زینت وښیي خلکو ته وان یستعففن او که دا زنانه دا قسم زنانه پرهیز کوي یعنې اډو غټه جامه بدن نه لرې کوي خیر لهن دا دې لپاره ډېره غوره ده والله سمیع علیم الله اورېدونکی د هر څه پوه دی په هر چا باندې دا د مرقات لیکلي شرح مشکات کې دغه وایي چې بوډۍ به هم داسې ځان نه ښکاره کوي ځکه چې ما من ساقطة الا وله لاقط دا د لیکلي د مرقات چې ما من ساقطة داسې یو پرېوتی شی نشته چې د هغې راوچتوونکی نشته پوهېږئ په دې باندې که کوم شی چې پرېوتی خلک ورته لاس کې وراوچتوي د دې ونې بوډۍ به هم داسې زینت په خپل نه ښکاره کوي او دا به هم خلکو ته ځان نه ښکاره کوي تبرج بزینت په نه کوي لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج اوس سړی به کم کور نه ډوډۍ خوري د کم کور نه به ډوډۍ خوري او بې اجازته یې خوړی شي لیس علی الاعمى حرج نشته په ړونده باندې څه ګناه ولا علی الاعرج حرج نشته په ګوډا باندې څه ګناه ولا علی المریض حرج نشته په بیمار باندې څه ګناه ولا علی انفسکم نشته څه ګناه ستاسو په ځانونو په څه خبره کې ان تاکلوا من بیوتکم که خورئ د خپلو کورونو نه ستا خپل کور دی خوره شته که نه ورځه یاره ما ته چا نه نړو غږ ونه که بعضې سړی په کور کې کپه شي ما ته چا غږ ونه که خدای غر کړي تا ته به څوک غږ کوي ته خو د کور موږې او بیوت آبائکم یا د کورونو د پلارانو زوی ته وایي د پلار که تپوس وکړه ورځه خوره تېسته مزې دا دي دا اسلامي معاشره ده
او بیوت امهاتکم یا دا کورون د میانو نه سړي مور ده او خاوند یې کړی دی نو دا سره مور کور دی ورځه خوره دارنګې د کورون د رونو نه رونو که ورځه خوره دی او بیوت اخواتکم د کورون د خور دی په یو کور کې واده ده ورځه او ډوډۍ خوره دی او بیوت اعمامکم او دارنګې د کورونو د تره نه تره کرم ورځه ډوډۍ بې تپوسه او بیوت عماتکم او د کورونو د تروریانو نه تروریانو خو پېژنې که نه د پلار خور عمه ورته وایي او بیوت اخوالکم او خورئ د کورونو د ماماګانو ماما کم بیا ته ورځه بس درس باسه او بیوت خالاتکم او دارنګې د کورونو د ببوګانو نه د مور خور ته ببو وایي د ببو د کور نه به هم خوړی شي او ما ملکت مفاتیحه او د هغه چا د کور نه چې مالکان یې تاسو د هغې د کنجیانو په مدینه کې به داسې خلکو چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جهاد له تله نو د خپل کور چابي به یې چاله ورکړه چې هلکه دا چابي به تاسو سره وي زموږ د کور دیکبال به او دې نه خورم نو بعضې کسانو ویل یار دا زړه نه نه وایي نو موږ یې نه خورو بعضې به څه ویله نو دغې ته ناظر وایي چې د چا د کنجیانو ته مالکي او د چا کنجیانې تا ته حواله دي د دغه کورونه هم خوړی شي دا مه وایه چې زړه نه بیا نه یې ویلي ته دغه ته په تېړه کې ته ننوځې څه او صدیق کومه او دارنګې د دوستانو د کور نه هم خوړی شي د دوست د کور نه هلکه دا سړی زما دوست دی بس ورځه خوره چې دوست دی وایي دې مدارک لیکلي دي چې الان غلبه الشح علی الانفس اوس په نفسونو باندې بخل ګورې غالب شوی دی نو اوس صدیق د کور نه وه په اجازت باندې خوري که نه لرګی به در باندې په بغل کړی دی په تیر تاریخ کې مفسرین لیکلي دي یو دوست پر دوست ځای ته راغی او د هغې وینځې ته یې به اواز وکړو چې پلانی هغې ولې د پلانی بټوه کور پاتې شوې ده او راوړه ماله بټوه به یې وله راوړله د هغې نه بې روپۍ واخیستې دا 2 روپۍ مې ترې واخیستې ښه دا بیا دغه بیا غله ورکړه سړی به راغی تپوس کو دا څنګه چل دی ستا پلانی دوست راغلی و ستا بټوه یې غوښتله ما وله ویې وړله روپۍ ترې واخیستې وایي دا کار دې رښتیا کړی ویلا و وایي زه ازاده کړی مې د خدای لپاره چې تا زما دوست تا له زما بټوړې روپۍ ترې اخیستې دي دونه به خوشحاله شه نو دا یو دغه زمانه وه نو مدارک وایي چې الان غلبه الشح علی الانفس اوس په نفسونو بخل غالب شوی دی تپوس پکاري خو یو سړی داسې وایي یو سړي نه چا تپوس وکړو ویل رور څه دي مینه دا رور دی ښه دی که دا دوست دی ښه دی هغه ویل دوست مې ښه دی ویل هغه زما رور نه دی چې دوست مې نه پوهېږې په دې باندې ویل هغه مې سره رور نه دی چې دوست مې دی نو اوس خو اکثر دا رونه یو بل څه خبرې هم نه کوي دغه چې هلته غوږ هغه مچۍ وله پیدا کړي نو په غوږ کې ورته بنګ بنګ کوي هر وخت او په دې بنګ بنګ کې ورته پلار بد ښکاره کوي مور ورته بده ښکاره کوي خور ورته بده ښکاره کوي رور ورته بد ښکاره کوي دا دې ته زه د غوږ مچۍ ویم او کور رانهونکي او دا جنجونه رواني نو زه چې وینم زه بس روانه کړې ده د کور ته رانهولو دپاره دا چې ورسېده که نه دا کور به لړې لګړي لګړي کړی خدای نه د زنانه ویریږي الله نه دې ویریږي دا کارونه نه کوي دا رشته ده ګورې د پلار او د زوی په منځ کې اهمه رشته ده د رور او د رور په منځ کې اهمه رشته ده د خور او د رور په منځ کې اهمه رشته ده دا چې څوک کټ کوي که نه نو الله تعالی به ټوکړي ټوکړي کړي سړی که ښځی لیس علیکم جناح نشته په تاسو ګناه ان تاکلو جمیعا که خورئ تاسو په یو ځای باندې او اشتاته او که بیل بیل خورئ دا یو کورو هغې به ډوډۍ خوړله نه به مړېدل جناب رسول الله ته رالل ورته یې وویلې چې جي مونږ ډوډۍ خورو مړېږو نو هغه ویل تاسو به ډوډۍ ځان له خورئ
ویل او چې ځان له ځان لکینو ویل یو ځای کېنئ. نو په شریعت کې دواړه جایز دي، که اجتماعي خوراک کوئ هم ستاسو خوراک، او که انفرادي خوراک کوئ. بلکې د اسلام خصوصیت دا دی چې اجتماعي خوراک. ډېر کافران او انګریزان په دې مسلمانان شوي چې په هوټلو کې مسلمانان لیدلي دي چې هغه په شریکه باندې ډوډۍ خوري لګوي او په مینه او محبت باندې، او دی یو هلته چېرته الوی راګیستی او هغه سټي ځاله راځي. نو ډېر انګریزان مسلمانان شوي چې د اسلام دا کاروایي لیدلې ده. یو قبیله وه هغې به داسې کوله چې ځان له به یې ډوډۍ نه خوړله، او د عربو بعضې ډېر زبردست صفتونه و که نه پخوا، لکه د مېلمستیا زبردست صفت و د عربو. نو ډوډۍ بیا ځان له نه خوړله، اوښه به ورته ولاړه او د اتي به یې داسې ډک شوي وو دا غولانځه، او نه به یې راله شول چې مېلمه راشي نو رو به یې شول زه به یې وخورم او به یې وخورم. نو کله کله واړو مېلمه میلاوېده نو یار به نار ناست و. نو قرآن ویلي چې دا کار مه کوئ. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا، نشته ګناه در باندې که په شریکې خورئ او بې ملګري نه خورئ نو ښه ده، او اشتاتا او که ځان له ځان لې خورئ ملګری دې نه وي که نه چې نه پیدا کېږي نو مې پرېږدی. فاذا دخلتم بیوتا، کله چې دننه شئ کورونو ته نو فسلموا علی انفسکم، سلام ولئ په خپلو ځانونو باندې. په خپلو ځانونو باندې سلام معنا دا ده چې په خپله بیبي سلام واچوه، په خپل مور سلام واچوه. تحیة من عند الله، دا ستړي مشي د جانب د الله نه، مبارکتا د خیر او برکت ډکه ده، طیبتا پاک او صافه ده. کذلک یبین الله لکم الآیات، دغسې بیانوي تاسو ته الله آیاتونه د قدرت لعلکم تعقلون، دې دپاره چې تاسو ته عقل نه کار والی. اوس مؤمنان کامل څوک دي؟ انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله، خامخا مؤمنان کامل هغه کسان دي چې ایمان راوړي په الله او په رسول باندې. واذا كانوا معه على امر جامع، کله چې د مشر سره په یو امر جامع باندې د خپل امیر سره په یو داسې کار باندې دی چې هغه اجتماعي کار دی، د ټول جماعت کار دی، نو لم یذهبوا، دوی نه ځي د مشر یوازې پرېږدي نه، اجلاس نه چوټي نه علي، حتی یستأذنوا، حتی چې دوی اجازت حاصل کړي تا نه. دا به نبی علیہ السلام په جنگ احزاب کې، جنگ خندق کې کنده ایسته 6.5 کیلومیټره ویم به درته رابشي، 6.5 کیلومیټره کنده ایستلی، 15 ګزه جوره، 15 ګزه جوره، 15 ګزه پلنه او 6.5 کیلومیټره اوږده وه. د سلعې د غره هغه پورې غاړه ټوله حصه کې تللی یم، دا ځای ما کتلی دی. د بیکار حکومت سعودي هغه خندق مکمل بند کړی دی. د کټ عمره ځای خو پکې پرېښودل پکار وو که نه چې سړي لیدلی وي، او هغه جوماتونه خو شته، او نو هغه د حضرت عمر جومات دی چې کوم فعال دی. نور په خپل ځای باندې هغه مورچې دي، دا خپلې مورچې دي، هغه یوې مورچې ته زه ختلی یم. او نو هغې نه خیر هغه وخت کې چې دغه دا کنډه تارونه متارونه تاو کړي، دغې نه څه خیر شر خو نه غواړي، خو دا خو دغه هغوی زامنه ډوکوېږي نه، نو څه ډېر بار څوکی ورایي دا مال څه خیر خندق په شال څه خیر ورکړي، څه شر ورکړي. زه رسې ولاړ وم په دی کې د مخامخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې د پاک بله دی کې سړی پرېږدي، د جومات دوی حصې دي، یوه د لارې په حیثیت استعمارېږي، یوه خوا د مخکې د سړی لمونځ کوي، یو کس را روان دی رومیال ورسره، نو دا د نبي علیه السلام د روضې ته دې خوا دیوال اوس کړی دی، دیوال نه دې خوا پوج ولاړي داسې، نو هغه په دې دیوال پورې هغه رومیال راغی، بس هغه پوجي پې حمله کړه، رومیال ته وایي هغه خوا یې وغورځوه. حتی یستأذنوه، حتی چې تا نه اجازت حاصل کړي. ان الذین یستأذنونک، هغه کسان چې تا نه اجازت حاصلوي، اولئک الذین یؤمنون بالله ورسوله، دا کسان دي چې ایمان راوړي په الله او رسول باندې. فاذا استأذنوک لبعض شأنهما، چې اجازت حاصل کړي تا نه بعض کار دپاره، نو همدا جنګ خندق و، نو مسلمانانو به ضرورت دپاره پیغمبر نه کله اجازت اخیسته، لکه 9 شپې اخیستلې دی، 9 شپې ډېر اوږد کار و،
لسو کسانو باندې 10 ګزه ځای تقسیم شوی و 15 ګزه جوور 15 ګزه پلن او 10 ګزه اوږد دا په 10 کسو باندې او جناب رسول الله په خپلم په یو کې تاسو زما پیغمبر ورته داستو ستا پیغمبر ته به خلکو ویلي مرګرو چې جی دا ته کم کار کې دا به موږ وکړو په جهاد کې به ویل ستاسو نه خو زما اجر ته زیات حاجت دی تاسو نه خو زما اجر ته زیات حاجت دی داسې نه مونږ خو دلته ناست یو چې طالبو د مدرسې د هغه سر نه به راغواړو ځان له چې ما له اوبه راکړي زه تله پاسم ولې زه ملا نه یم ته د پیغمبر ملا نه یې د پیغمبر امتي په خپله پاسې کار په خپله کوي او ته یې زه ولې ملا نه چې ملا یې بس بل اوبه راوړي فإذا استأذنوك لبعض شأنهما اکابرین او مشران زمونږ چې وو په خپل لاس به شی راږیسته شیخ نعتالرحمن به انګولې په لاس کې راږیسته او را روان پیالۍ به یې راږیسته او را روان څه چل چا سیرت مصطفی نه کتلی د محمد مصطفی سیرت هغه ته ځان یو لوی شیخ ښکاري خو بعضې خلک په دې کې عزت ګوري چې زه ناست یم او بل ته یم چې هلکه اوبه راله راوړه زه یم د دې نه ذلت بل کم دی چې ته ځان دونه دا کې حاجتمند کې چې بل ته یې مالې راوړه فإذا استأذنوك لبعض شأنهما که اجازت غواړي تا د بعضې کار دپاره فأذن لمن شئت اجازت وکړه چاته چې ستا خوښه شي منهم د دوی نه خو واستغفر لهم الله بخښنه وله د الله نه وغواړه ځکه د اجازت غوښتل یو ګناه ده چې تا ترجیح د دنیا کار له ورکړه په کار د آخرت باندې ان الله غفور رحیم لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی را بلنه د پیغمبر بینکم په خپل منځ کې که دعای بعضکم بعضا یا محمدو دا به نه وایي داسې به یا رسول الله یا نبی الله درانه الفاظ به وي موږ یو ځای کې طالبانو په دې چارسده کې نو بیا یو ځلې د نیموړی بابا ته راغلي ولته نیموړی بابا ورته و د تورمزو د عمرزو پرې منځ کې پورې غاړه په دای کې دی په دې شولګر کې هغې کې را زړې ونې پرتې وي نو خلکو خو د باباګان د وجې نه ونې له به ګوتې نه وړې او هغې کې را زړې ونې وو چې پرتې وي مونږ به په دې ژمي کې رالو او تبرګي به م ځان سره راوړو او د اوږدې دړې به م تې وکړې او خوا ته زمونږ کوټ ورته وایي زمونږ استادان پکې ډېر وو الله دې وبخي مړه دي اوس هغې ته به مو چلول هغې به راله بیا ټانګه وکړه او هغه خشاک نه راکړه بس دارالعلوم ته به م ویوړله او چې د مولانا ګور شاه صاحب مدرسه را دا مدرسه خو مولانا ګور شاه پکې نه و دا د مفتي شفیق صاحب مدرسه وه هغه د تبلیغي جماعت مشر شفیق صاحب ما لیدلی وړې دورې کتابونه مې پړاول پکې او زه ور مازدیګر یې به کله کله موږ هغه سره په ګش باندې وو تاسو موږ سره لاړ نو دا خبره مې دا کوله چې هغه د لرګو خبره مې کوله نو هغې کې زما سره ملګری د هغه مثل خان نوم نو بیا خو مونږ غټ کتابونه ویلي نو هغه ته یا دغه کلي کې د کوټ په کلي کې هغې پاتې شوي وو نو هلته یو سړی راغی ویل ای مثل خانه نو بل یو مشر سړی و هغه ویل ګوره دا سپک نومونه مه وایه مولوي صاحب ورته ولې نه وي استاد صاحب ورته ولې نه وي چې ته ورته مثل خان وي پوهېږې په دې باندې زه یم دا به بیا وروستو دا به بیا مثل خان نه وی دا به وروستو بیا چې کوم دی صاحب به ورسره ټکې لګې او که دې وجې نه موږ مفتي صاحب دا کار وکړو مفتي صاحب دا کار وکړو ورانې کوي موږ ورته صاحب ویو صاحب ته موږ لرې کوو نه دا په لکۍ پورې تړلی دی صاحب دا دې چېرته لرکې خیر بهرحال خبره مې کوله نو دا هم یو ګناه ده نو داسې به نه وایي یا رسول الله اے محمد به نه وایي بعضې بودوان به راغلل نو اے محمد که دعای بعضکم بعضا قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذا پیژني الله کسانو چې وځي ستاسو نه منکم ستاسو نه لواذا یو بل نه ځان پټوي داسې ناست دی منافق دی نبي علیه السلام خبرې کوي نو په منافقت به ضربکاري کوله رسول الله شروع کړه نو ده ویل نه شم ټینګېدی
هرکته ګور چې ماته څوک ګوري که نه نو یو به یو نه پناه کړي بل څه غلي غلي به خوایدل دی هغه فليحذر الذين يخالفون عن امره وسود یریږي کسان چې مخالفت کوي د امر د پیغمبر نه ان تصيبهم فتنه چې اور ورسي دوی ته یو اختبار او امتحان او يصيبهم عذاب الیم یا به ورسي دوی ته عذاب درناک الا خبردار ان لله ما في السماوات والارض یقینا د الله لپاره هغه ټول چې اسمانونو کې خلق او ملک او عبیدا قد يعلم ما انتم عليه یقینا واقف دی الله په هغه چې تاسو په سبانی یي ويوم يرجعون اليه او پاک ورځ باندې چې تاسو واپس کېږئ الله ته وينبئهم بما عملوا خبر به کې تاسو لا پستا په کار تاسو باندې والله بكل شيء عليم الله په هر څه باندې پوهه دی